اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس. مسلمانانو ورونو دا وخت سواتی فاونډیشن دا ټیم تاسو یې د کینسر یو مریضه ده د غره په دې سر کې پاتې کیږي چونکه د هغې خاوند وفات شوی دی او په خپله ورته کینسر دی. د روژې دا بابرکته میاشت ده، په دې کې د سواتی فاونډیشن د طرفه هغې ته د خوراک څښاک دا سامان وررسو. مسلمانانو ورونو، زمونږ او ستاسو د ټولو دا فرض دی چې زمونږ په چم ګاونډ کې چارپیچل کې څوک بېوسه یي، لاچاره یي، غریبانان یي، یتیمانان یي چې موږ د هغې خاص خیال وساتو. سواتی فاونډیشن دا ټیم دا وخت د دې غره سر ته راورسېدو، کوم ځای کې چې د کینسر مریضه ده او د هغې خاوند وفات شوی دی. دغه ستاسو د وړاندې دی، کوشش وکړئ ملګرو دا ویډیو شیر کړئ، موږ د سره وړاندې د دې متعلق خبرې کوو، تاسو دا کتی شئ. مسلمانانو ورونو، دا وخت موږ د کور ته راوختو، تاسو کتی شئ دا د مازدیګر منځونه کیدونکي دي. د دې کور دا منظر تاسو لیدی شئ. دا تورسرې ناسته ده، ورسره دا دوه یتیمانان ماشومان دي. دې خورکۍ ته زمونږ کینسر دی او د دې چې کوم خاوند دی هغه وفات شوی دی. دا تاسو لیدی شئ دا وخت په دې کور کې لا چوله نه ده بله شوې. الله دې زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي. دا د دې کور هغه نظاره ده، زه دا په تاسو وینم. مسلمانانو ورونو، په دې کور کې د کینسر مریضه ده او د علاج وسې نه کیږي. ټولو مسلمانانو مخیر حضرات ته درخواست دی چې زمونږ دا کومه خورکۍ ده د بېیارو مددګار په دې کور کې پاتې کیږي، دې ته کینسر دی، د پېښور نه علاج کوي خو وس داسې نه کیږي. او دغه د کور هغه نظاره ده، دغه هم تاسو لیدی شئ. د ټولو مخیر حضرات نه زمونږ درخواست دی چې تاسو د دې سره مدد وکړئ، چونکه د خوراک څښاک هغه حال که ما تاسو ته ووي چې د دوی څه وینا ده د خوراک په هکله. بهرحال الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. مونږ خو ورله د سواتی فاونډیشن د طرفه د خوراک څښاک سامان راوړی دی. دا د غره یو سر دی، په هغې کې پاتې کیږي. زمونږ د سواتی فاونډیشن ټیم تاسو ولیدو چې دې له موږ د خوراک څښاک سامان راورسوي. دا خورکۍ د بېیارو مددګار ده، ستاسو د وړاندې ده. ټولو مسلمانانو ته مې درخواست دی چې د دې سره خپل هیلپ وکړئ چې دا پې خپل علاج وکړي. او دا کوم یتیمانان ماشومان دي چې د دوی د خېټې هغه ګزاره پې کیږي، نو ټول مسلمانان امید لرم چې د دې سره به مدد کوي. په لوی الله سپارم، د الله